د سیرت او د صورت د سردار کونین صلی الله علیه وسلم متعلق جزت سے اشارہ مکمن و غالباً تاسو بپی پوئے گئی ذکر چھ دا قدیم نا تاسو مذہبی تقریرون سرم مانوس عزیزان اس پا انگو کے ما یو بیان شروع کرے ہو او اگا بیان چونکہ خبری پکے نور ڈیر رالے او زما عادت پخوانا تاس کا معلوم دے کہ خبر میں یو شروع کری پکے بلا رانا نوزی نو رانا پاتش ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی جن بیانول شروع کری چې دا اسلام چې دانن ټول ملک د دې دعوه کوي چې موږ مسلمانان ټول ملک دا اسلام د څه شي نامه ده دا ایمان چې دانن ټول ملک د دې دعوه کوي چې مونږ ایماندار اوس کيو سړی ته بېمان اوه نو هغه به تاسو سره جګړه وکړي ځکه چې هغه بېمان لفظ نشي برداشت کولی لیکن آیا ترنه پورې مسلمان قوم په دې پویم دی چې ایمان ستوي او اسلام ستوي دین ستوي مذهب ستوي ترنه دا قوم پویم دی په دې خپنشي نن ما تاسو باندې څه ټینشن نه لري رستو مخ کې دواره نو خبرو خپکیږي نو که خپشي زما د سو کوي زه چانه یریږم غبراویږم دا یاد ده زما جون زما مرګ زما عزت زما ذلت دا ټول زما د خدای په لاس کې دی ما تا د دې قوم او د دې ملک زور او قوت معلوم دی او دوی زخم پیژني نو خبره باورې پغاو چې ایمان ستوي دې قوم تر اوسه پورې ولې دا ندي پیژندلی چې مسلمان قوم ځان ته ایماندار وای نو د دې لفظ ایمان څه معنا خبرې پوهیږئ لفظ ایمان معنا څه ده بیا دا قوم ځان ته مسلمان وای نو د لفظ اسلام څه معنا عزیزانو دې پورې یو خبره تاسو ته زه په چراغ کې نو زه چې چرته پاتې کېدم هغه سره جخت د عیسایانو یو ګرجاو نو هغه ګرجې ته به د اتوار په ورځې پادری راځي نو د پادری تقریر اورېدو ته به زم تلم دا لا بل خوند ما د سکانو په ګوردواره کې د سکانو تقریرونه اوریدلي ما د هندوانو په مندر کې د هندوانو تقریرونه اوریدلي ما د انګريزانو په ګرجا کې د انګريزانو پادریانو تقریرونه اوریدلي او بیا مې داغي د تقریر داغي د مذهبي بیاناتو د خپل اسلام موازنه کړي ځان دې په پوي کړي دي نن ته هندو سره خبره کوله
ته سیک سره خبره کولای شي، ته قادیانی سره خبره کولای شي، ته نن یو غیر مذهب سره خبرې کولو جرأت نه لري او نه د دې قابل. ته پوه اوس مې یو دکاندار نه تاسو کو پانګو کې مالتا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13.5 लाख حدیث دي. څومره دي؟ ټول وایي 13.5 लाख حدیث. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی 13.5 लाख حدیث را جمع کړی دي او ټول دې قوم ته پیش کړی. تاسو ټول به حیثیت مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث درته یاد دی؟ ها ماما یاد دی درته؟ ټوپه خو دې برګه ته سره پسکه شبکه یو میله ده لکه د ستاسو د کوارټ کې دا د مال میله په کوم ورځ لګي؟ اتوار. نو اتوار میله ده وروره، چا پکې ګډې ودرولې دي، چا پکې چیلې ودرولې دي، چا پکې غویان ودرولې دي، چا پکې میخې ودرولې دي، چا پکې اوښان ودرولې دي. یو میله ده. یو حدیث بحیثیت مسلمان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته یاد نه یو حدیث، دا سړی به په قیامت کې دا تمه لري چې زما شفاعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره محدثینو یو حاکم دی، یو حافظ دی، یو محیط. یو حاکم، حافظ، محیط. عزیزان محدثینو کې دا درې قسمه خلق. یو محدث هغه ته وایي چې چاته 3 लाख حدیث زبانی یاد. مونږه تاسو خو اخلاص وکړه، مونږ ته 3 نه دیا، 3 लाख حدیث زبانی یاد. دا پولیس والا حضرات یې بچیا سوري ته ودرې گئی ماړه خپکی ایس نشتا. خیر خیریت ته غم مکه سوري ته بچیا ودرې گئی، تم بچیا سوري ته سوري ته ودرې گئی. کوئی دا کوتک مال راکړه تا نه خبر. عزیزانو 3 लाख حدیث چې ورته یاد. یو هغه محدث ته چې 1 لک حدیث ورته یاد. یو هغه محدث ته چې چا په ټول ذخیره حدیث باندې احاطه کړی. محدثینو کې دا قسمه خلق تیر شوی. اوس یو لنډ غوندې حدیث لنډ یو مسلمان ته یاد نه دی. قوم له شرم نه دی پکار. شرم لکه در پورې وتړم او رستو در پسې روان. اگر چې د سیاست د برکت هم لکه تړلې دي رستو ځان پسې سیکل والا تیریږم لکه ورپسې لکه در پورې وتړم. یو حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه سړی دی چې داغه د ژبې نه او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي.
نن زمون جبه لړمان دي کنه دي وای په ایمان زمون جبه لړمان دي چې چل پیغمبر فرمایلی دي من سلم المسلمون من لسانه مسلمان هغه سره دی چې د چا د جبه نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي ويده او د چا د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي نن د مسلمان جبه مو ګورا او د مسلمان لاس مو ګورا پیغمبر نے تپوسو کو کم یو خ مسلمان دے قال رسول اللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د دې حدیث ترجمه کوي حضرت علی کرم الله تعالی وجهه حضرت علی شیعہ حضرات بم دے جلسہ کی بھی حضرت علی اگر فرمائی جراحات السنان لہل تیام جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان د دې حدیث ترجمه حضرت علی کړی دا وای جراحات السنان لهل تیام وای د غشو زخم هغه د پاره ملهم شتا چې پیوي لګي جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جوبه جوړ شي هغه د پاره ملهم نشتا هغه عمر له تازه ویني ته دی ځکه چې د جبې زخم دا د غشي او د کوتک د زخم نه زیات عزیزانو خپلې جبې ټیک کړي جبې بل حدیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم تاسو کی یوم کامل مسلمان نشتا لا يؤمن پیغمبر یوم کامل مسلمان در کی نشتا حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين چې تر سو پورې هغه سړی ته زه د مور او د پلار او د بال بچ او د ټولي دنیا نه زیات محبوب نشم کم سړی ته چې د خزینه د مور نه د پلار نه او د ټولي دنیا نه زیات پیغمبر سره محبت نه پیغمبر فرمایلی دا سړی مسلمان نه دی تاسو وای په ایمان چې زمونږ خزو سره محبت ډیر دی که پیغمبر سره ډیر نو دا چا په سلار شو ټکی نه خدا دې چې دا علم سره په خپل اوس دا الله احسان او مهرباني ده مونږ ته چا په سیدتلو ضرورت زه پوهیم چې تراویح 100 رکعات دي بنیاد څه ده ختمونه سو کول پکار دي بنیاد څه ده د جمعې مونږ کیږي او کنه کیږي بنیاد څه ده زه پوهیم ما ته تکلیف نشته تکلیف کده دی قوم ته دی چې دی د علم او د دین نه لري نو د هر قسم مشکلات او شکار عزیزانو بنیادی خبره دادا چې په دې نه پوي کوي چې مون فرض دی
او تراوی سنت نو تراوی ډېرې ضروري شو او کمونځ ډېر ضروري دی تاسو وایئ نن دنیا کې وګوره په تراوو کې چار جماعت کې 2000 خلق ولاړ او مغه مالت کې بیا سار ګوره په فرض کې 2 صفم نه نو دا تراوی زمونږ د ملک دي دا بحیثیت عبادت نه کوي دوی دا یو نخرا او یو چرچه دا په دغه ورځ بډې مو یو ټوپڼایم په سر کې او څه چل دی تراول روانې مو ښځې له ځان ښیي یا مور لا یا پلار لا که نه تراول روانې مونځ به نه کوي کال ټول کال مونځ نه کوي په دې ورځو کې هغه هم تراو ته